دویم نمبر خبره ډیره زیاته ضروری ده او هغه دا ده چې بعضې کسان په اول صفونو کې ناست دي په اول صفونو کې او یو کس لیټ راشي او شانه رواني په اوږو باندې راوړي یا دویم صف ته او یا اول صف ته خپل ځان راورسوي د ډېر سخت وعید راغلی په حدیث کې ډیر سخت نبی علیہ السلام فرمائی سهل ابن معاذ دا یو صحابی دی هغه نه دا حدیث روایت دی من تخطى رقاب الناس یوم الجمعه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چاچی قدمونه رواړول په ورځ د جمعه باندې د خلکو په اوګو باندې نو جسرن الى جهنم دغه انسان خپل ځان د پاره جهنم په طرف باندې یو پل تیار کړ حضور مبارک فرمایي یو مقصد دا یا مقصد دا دی چې قیامت په ورځ باندې بدنه الله تعالی دغه کسنا گذرګاه به الله تر جوړه کا جهنم پل به تر جوړ کا په د باندې به خلق تیرږي نو هیڅ کلم داسې مکړی بس که اول صف د خوخي په وخت باندې راځه خلکو په اوږو باندې مراوړئ یو وخت کې جایز ده چې اول صفونو کې ځای تاسو مه پرېږدئ چې په اول صفونو کې ځای بیا ستاسو ګناه ده چې تاسو د اول صفونه نه ډک کړي وروستو نه بیا انسان دغه ځای لپاره راتلی شي خو چې اول صف برابري په خپل ځای باندې شاته کښېنئ مخکې مه راځئ کوم یو انسان چې یو ځل دې ځای نه پاڅېده بس هلته کښېنئ بیا نو برای کرم دا زما تاسو دپاره ووي هغه که ځای ما په دین اسلام کې دا حکم اول ما دپاره دی بیا تاسو ټولو اول صف دپاره دی چې کوم یو انسان په اول صف کې کینی دا به راځي اول چې اول رانغی بیا به مخکې نه راځي حضور مبارک منع کړې ده که څوک د خلکو په اوږو باندې راووخته ځان دپاره جهنم یو پل تیار که پیغمبر علیه السلام فرمایي نو دې وجې نه د دې شي خیال به ساتئ چې کوم ځای تا ته میسر شو کوم ځای تا ته اسان شو هلته کښېنه